مال الله پاک د قیامت د ورځې د مصیبتونو نه نجات راکړي. که دا د یو سړي خوښي، دا د هر چا خوښه ده، وایي چې کم سړی دا خبره خوشحالي چې الله دله نجات ورکړي په ورځ د قیامت د هغې سخت مصایبو نه، نو وایي دی قرضداري ته په قرض کې نیټه اوږده کړي او یا دې ورته وبخي. که وس کېږي نو قرضدار ته دې وبخي چې تا ته مې بخلی دی، او که بخلی نشي نو نیټه کې دې ورته لږه فراخي وکړي، نو الله پاک به د دې سړي نه د قیامت د هغې سختو مصیبتونو نه به الله راحت او نجات نصیب کړي. حدیث مبارک کې راځي وی چې کم سړی قرضداري ته مهلت ورکوي، اظله الله، الله تبارک و تعالی به ده ته په داسې ورځ د عرش ته لاندې سوری ورکړي چې په هغې ورځ به بل سوری نه علاوه د عرش، یو سوری به د عرش، او رب العالمین به هغې سړي ته مهلت ورکړي چې کم قرضداري ته مهلت ورکړي. علما وایي یو نفل عملی کنه مستحب، یو فرض عملی، نو خامخا به د فرض عمل سیوا ثوابي او د نفل به کمی. دا خو ثابته خبره ده، د نفلی کار ثواب به کمی او د فرض به ثواب سیوی. خو علما وی دا یو څو کارونه داسې دي چې هغه دی نفل او د هغې اجر چې دی هغه د فرضو برابر دی. وی به نفل کار خو اجر به د فرضو برابر وي. دا یو څو نوافل داسې شته دی، نفلی کارونه دي خو د هغې اجر به د فرضو برابر وي. هغه کار به فرض نه وي خو الله به ثواب د فرضو برابر ورکوي. علما وایي یو کار هغې کې چې دی هغه قرضداري ته قرض معاف کول دي، قرضداري ته قرض معاف کول دي. دا کار مستحب دی، پتا فرض نه دی، خو د دې اجر د فرض برابر دی. نو او دویم علما وایي په سلام کې ابتدا کول دي، په سلام کې مخکېوالی. دا فرض نه دی چې ته سلام کې مخکېوالی وکړي، مستحب عمل دی خو اجر د فرض برابر دی. سلام کې پهل کول یو دا کار شو، او یو قرضداري ته قرض معاف کول، او دریم د وخت نه مخکې اودس کول. چې وخت داخل شي او د مانځه ټیم راشي نو بیا خو اودس کول فرض دي، خو د دغې نه مخکې اودس کول خو مستحب دي. نو دا مستحب عمل دی او الله پې د فرض و اجر ورکوي په دې دریو عملونو باندې. دا درې عملونه چې دي دا نفل عملونه دي او الله پې د فرض و اجر ورکوي. نو ځکه رب العالمین یو ډېر مهربان ذات دی، وی بنده نه نیسمه